خو تاسو که د رب دپاره ما څو که د رب دپاره بایزید بستامي خو وایي دا رب ستا دپاره دا ټول نظام پیدا کړی حدیث کې راځي چې یو الله الله ویونکي په سرزمین باندې دا نظام به همدقه شان روان وي نور به په خپل ټیم راخېږي په خپل ټیم به پرېوځي تا څه چل وکړو څه چل دې وکړو هېڅ مو ونه کړ سهار شي او ماښام شي روجې ونیسو خو ځان ستړي کړو خو چې شپه شي او خلک روجه ماته کړي که درزي دی که تیز رفتارې والا دی که دکاندار دی که بل څه روزګار دی خو په تیز اواز باندې ګانې ولګوي ولې چې بل کس یې واوري چې هغه خو هم ګناهګار کړو که نه یو ګناه داسې چې هغه خپله یو کس ځان له ګناه کوي دا هم ګناهګار دی خو دونه غټه ګناه نه ده یو ګناه داسې ده چې تم ځان ګناهګار یې دا ګناه چې دا متعدي ده بل ته منتقل کېږي چې تان ګناهګار کړه نو د دې بل په عملنامه کې چې څومره ګناه ده دا ستا په عملنامه کې ډبل لیکل کېږي ځکه دا ستا داسې کافر کړی دی نو چې موږ دا دومره په ځان باندې لږ یو تن د تېرو کړو دا آسان صاحب نه دی دا روجي نیول نو چې دا ګران وکړو نو دغه بل شی ولې کوو حضور مبارک مونږ ته سید رب په دربار کې څه ویلي ویره به زما امت وبخښي نو دا د بخلو دی او حضور مبارک وایي دا کار مه کوه او تو مغه کار کې رب وایي داسې مه کوه او تو مغه کې نو کوم طرف ته به ځو چې رب خوشحالي نو کوم خبره مو بوځي چې خفه نو کوم طرف به ځو نو ډېر په غلط طرف به ځو نه رب دې زموږ په حال باندې رحم وکړي